ټولو په اجازت د ټولو د مخه د احمدشاه بابا علي لیسې د منتظمینو ورسره د مومند صاحب مشکور یو چې په دې ډېر درانه مجلس کې د احمدشاه بابا د دې لیسې په پروګرام کې موږ ته هم دعوت راکړي. یقینا ډېرو ځایو ته انسان ځي، په ډېرو ځایو کې مختلف قسم فنکشنز وي، انسان ځینې خوشحاله کېږي، خو یو څه پروګرامونه دی چې هغه ته تګ سړی ډېر د زړه د لارې کوي. تاسو باور وکړئ چې بېګا زموږ نن په چمن کې یو شډول پروګرام و، خو د دې پروګرام په مناسبت چې خامخا د خپلو افغانانو خویندو وروڼو سره او خصوصا بیا د علم او د ایجوکیشن د دې ادارې د لارې لیدل کتل وکړو. برای د شپې ډېر لیټ راغلي وو چې خامخا دې پروګرام ته راسو، د خپلو افغانانو وروڼو سره هم لیدل وسي، نو پنځه خبرې وسي. په دې سره زه نن هم که څه هم د هرې خوا هره خبره چې زموږ د وطن کېږي نو پکې ویر وي، پکې غم وي، پکې تکلیف وي، ستړیا وي، پریشاني وي، خو دا د افغانانو همت دی. نن هم که یوې خوا ته جهانیانو زموږ د کور د ورانېدلو، زموږ د ژوند د خرابولو څخه لاس اخیستی نه دی، د هرې خوا هر سړی چې ډبره پورته کوي خواهش یې دا وي، کوشش یې دا وي چې دا د افغان کور ته وروغورځوي. خو په ډېر لوړ همت نن هم افغانان که په لر کې دي که په بر کې دي د ژوند د هر اړخه خپل همت د لاسه ورکړی نه. زما دا یقین دی څومره ستړیا څومره مشکل چې پر افغان وطن تیر شو، دا که د دنیا پر هر قوم پر هر چا تیر سوی نوم یې نوم و نښان نه وای، خو دا همت دی د افغانانو چې هم یې د علم د لارې د خپله وسه د خپله کوششه خپلې تعلیمي ادارې فعاله ساتلي دي، هم یې د خپلو اتلانو د خپلو غازیانو نمونه د خپلو ورځو په مناسبت یاد ساتلي دي. او نن هم د خپل وحدت د خپل ملت د دفاع په دې لاره کې چې دا هم ورته معلومه ده چې یوې خوا ته یو لښکر د سلو کسانو د لارې ورباندې حمله آور دی، بلې خوا ته یو کس په مورچې کې ورته د دفاع ناست دی، خو د خپل وطن د دفاع څخه نه غافله پاتې سوي دي او نه شاته تللي دي. دا ډېر لوی همت دی. تاسو باور وکړئ نن زموږ مخ ته ډېر کوچني کوچني په لږو وختو کې ډېر غټ غټ ملکونه چې دي په ډېر کم وخت کې نن د مځکې د سره د ختمېدو خواته روان دي. یو خوا ته سړی وګوري د دې ستړی حالت پر افغانستان تېر شو، پر افغان ملت تېر شو، خو نن هم افغان ملت د خپلې بقا جنګ په ډېر همت سره د هرې لارې روان کړی او کوي. او په خوشحاله په دې ډېر شو چې نن یو قسم دا زموږ خپل وطن دی، دا زموږ خپل کور دی، دا خاوره هر افغان د ځان خاوره باید وګڼي. خو بېرته هغه د ریاستو لکیرې دي چې یو ته په یوه نامه بل ته په بل نامه د خپل د وجود اظهار یو پیغام ورکوي، خو بیا هم په داسې ژوند کې چې د خپله کوره سړی بې کوره سي، د خپل وطنه سړی بې وطنه سي، د خپلې هیدرې د خپل بازاره سړی بې ځایه سي، په داسې حالتو کې دا همت کول د خپل اتلانو پر نامه د خپلو غازیانو پر نامه خپلې ادارې د هغه د لارې یو معیاري علم ورکول او د خپل بچو د ښه روښانه مستقبل په خاطر د هغه د تعلیم بندوبست کول دا ډېر لوی همت دی. زما باور دی زه خواهش نه لرم چې اوږده خبره وکړم، لنډه خبره. زما دا یقین دی د افغانانو همت د پښتنو همت پر دې خاوره که نن وخت به تېر شي، وخت تېر سوی دی، دا به یو ورځ خپل
خپل منزل ته د یو خوشحاله ژوند په خاطر خامخا رسي هغه به ځکه رسي دا کم اور دا کمه لمبه چې زموږ په وطن تېره سوله په کم شکل او په کم نامه چې تېره سوله نه یوازې دا چې دا اوس افغانانو ته پر دې وطن اوسېدونکو خلکو ته دا بربنډه شوه چې د دې په شا کې غرض و مقاصد څه وه هم هغوی ته د دې پته ولګېده هم دنیا اوس په دې پوه سوله د هرې خوا هر سړی نن په دې پوه دی چې زموږ پر وطن دا لوبه چې د مذهب پر بنیاد وسوله موږ یې پکې ټوټ کړ کړو تباه او برباد کړو پرون زموږ په چمن کې یو فنکشن و شیراني صاحب راغلی نو ما هسې په تقریب مجلس کې ما ویل شیراني صاحب نن هغه هم علمي پروګرام و د یو سکول د ریزلټ فنکشن و ما شیراني صاحب په علم خو به وګېږو په تعلیم خو به وګېږو دا مطلب دا خبره به زه سپینه وکړم ملګرو چې د کم کوم هدف نی معلوم منزل نی معلوم لار نی معلوم لیک نی معلوم علم لاک ضروری دی خامخا ضروری دی خو د خپل ژوند د مستقبل د هدف تعین هم ډېر لازمي دی زه یوه خبره وکړم که زموږ په کور دا تباهي بربادي راغله دا 40 کاله تېره سوه نو د اولې ورځې بنیاد چې کېښودل سو نو هغه دی نه و چې پړه لیکه خلک نه وو پړه لیکه خلک و زموږ کور وران سو بیا چې کوم څوک ورباندې ورغلل هغه ته استادان ویل کېدل د هغه وخت د مجاهدو چې مشران ټول استادان و پروفیسر فلانه استاد فلانه دی نه و چې دا کم علم خلک و او دا پرون چې ورباندې ورغلو دا خو نو هم په دین پوه هم په دنیا پوه دا خو نو وایي چې موږ ته د دواړو لارو لیکو طرز را معلوم و خو چونکې د دوی خپل واک په لاس کې نه په دنیا کې چې د سړي اختیار په لاس کې نه واک په لاس کې نه هغه چې هر څوک یې هغه خپل منزل نشي پیدا کولی زموږ به د علم سره سره د علم د لارې د خپل واک د خپل اختیار او خپل منزل ته په خپل اختیار رسېدل چې دا به زموږ په مزغو کې دا که څوک چې موږ په دې لاره باندې سفر ونه کړو زموږ به هر څه وړاندې تتر تتر وي لکه نن چې زموږ په مخ کې دي نو یقینا زه بیا یوه د احمدشاه بابا علي لیسې د منتظمینو د استادانو خصوصا د خپلو خویندو د خپلو وروڼو شکریه ادا کوو د مومن صاحب چې زموږ سره په دې نن پروګرام کې رابطه وسوه او موږ یې راوغوښتل د خپلو افغانانو وروڼو سره د لیدلو کتلو موقع را نصیب کړ د اخري خبره به بیا دا وکړو چې زما باور دی د افغانانو همت به یوه خپل منزل ته رسېږي د دنیا د هر کونج چې هر څوک زموږ کور ته په بد نیت په غلطه اراده هر سوچ هره منصوبه جوړوي دا به د خاورو سره خاورو کېږي ما مومن صاحب څخه پوښتنه وکړه ما زموږ د وسه موږ به د خپلو بچو سره مطلب څنګه کومک وکړو چې هر وخت یاد پاتې شي زما په اول فکر دا خو په دې بیا ډېر خوشحاله اوسم ما مومن صاحب که ستاسو بلډینګ په کرایه وي نو زه دې ته تیار یم چې زه تر څو پورې د اسمبلې ممبر یم زه دا کرایه په ځان وړم خو هغه مومن صاحب راته وویل چې زموږ سکول بلډینګ چې دی دا زموږ خپل د ریاست ځمکه ده په هغه باندې موږ زه څوک کرایه نه اخلي نو بیا د دې ځای د اوبو په حواله چې د اوبو ډېر مشکل دی نو مومن صاحب ستا په توسط سره زه بلکل د سبا څخه په دې کار شروع شي د اوبو او د بندې لپاره د هرې خوای انشاءالله دا کار به زه مومن صاحب ستا په توسط سره د دې سکول د ټیوبویل دا کار باید دا به زه په ځان وړم او پوره کوم دی او دویمه خبره بیا تاسو سره وکړه چې د سکول حالت زه خو دا وایم چې د څو هر انسان دا خو بدقسمتي ده موږ ته عموما خپل بچی ښکاره کېږي د ورور بچی موږ ته د ورور خپل بچی نه ښکاره کېږي دا هم زموږ یوه لویه بدبختي ده موږ په دې برباد شولو چې موږ ټول عمر د خپل ذات سوچ کوو نو یقینا که زما دا خوښ او د نبي علیه السلام حدیث هم دا دی وایي ښه مسلمان هغه څوک دی چې کوم څه ځان لره خوښي هغه باید ورور لره خوښ کړي بل مسلمان لره خوښ کړي بل انسان لره خوښ کړي نو مومن صاحب زما یو پوښتنه بله دا وکړه ټول خامخا سکول دی هغه
مثلا زموږ دا خویندې راځي، زموږ دا استادان راځي، زموږ دا بچیان راځي، په یو ښه ماحول کې جلا خوند کي د دوی زړونه په خوشحاله کېږي. نو د سکول د رنګ و روغن د واشرومو څخه ونیسئ د سټاف رومو پورې د کلاس رومو پورې مومن صاحب تاسو اسټیمیټ ولګوئ چې هر څومره رنګ و روغن کېږي. دا دوه کاره په خپل سر نور هم مخکې د دې سکول په حواله چې هر مشکل ستاسو سره موږ به رابطه کړي انشاءالله هغه به د خپله وسه پوره کوو. نو یو جان مننه او هغه ټولو بچیانو ته چې څوک پاس شوي دي پوزیشن هولډران دي هغوی ته د زړه خوښۍ د خپلې ازادۍ د خپل خوشحال ژوندون هم تایید وکړو چې قلم په لاس کې کتاب راته مخ ته پروت دی. خوشحاله اوسئ. بیا ډېره مننه کوم مولانا.